بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو کوربه ستاسو همکار ابوبکر صدیق خان جرنالست ستاسو په خدمت کې حاضر دی. څنګه چې تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري، نن موږ تخبای ته راغلي یو. نن موږ سره په تخبای کې دوه سینیر صحافیان هم دي، هغوی سره به د تخبای د تاریخ متعلق خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، د تخبای چې کوم مقامي صحافي یعنې خبریال فیصل زاده صاحب هم را سره حاضر دی. فیصل زاده صاحب، ستاسو د وخت مننه کوو. څه معلومات لرئ د تخبای آثار قدیمه په حواله باندې چې هغه زموږ کتونکو ته هغه شریک کړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه پیل ابوبکر زه ستاسو مننه کوم چې موږ له مودل ته ټایم راکو. یقینا دا زه د چانه پټ نه دی. د پاکستان چې څونه خلک راځي دې ځای ته، د دې نه په دوه چونده سیوا د بار ملک خلک راځي. هغه ولې راځي؟ په دې وجه باندې راځي دلته چې کوم بد مت پیروکاران دي، هغوی دلته کې خپل عبادت هم کوي. خو د دې نه مخکې موږ لاړ شو پس منظر ته د دې تاریخ. نو دا چې کوم تاسو کنډرات وینئ د تخبای آثار قدیمه، دا 2000 کاله مخکینې دغه دي، او بیا دا ورلد هیریټیج سایټ کې هم شامل شو. په ولې شامل شو؟ ځکه چې دې کې غونډ دا وګورئ سټوپیز دي، دا ورکوټې دې باندې به د دې ځای ماهرینو مطابق دې سټوپیز باندې به د هغوی چې کوم بد مت پیروکار دي هغوی به راتلل خپل عبادت به کوو. خو د دې سره مین سټوپه زه تاسو ته ښیم، زموږ دا کیمرامین بلکې تاسو ته به وښیي چې کوم مین سټوپه دی هغې کې به د دوی مشر ناست و. دا سټوپه دي، دې ته موږ دا چې کوم بد مت پیروکار دا د هغوی یونیورسټي هم ده، ځکه چې دې کې کانفرنس هال هم شته دی. دې کې موږ چې کله ولیدل دې کې کچن هم شته دی. دې کې هر یو شیز چې موږ ووایو چې یو تعلیمي ادارې نه چې نن سبا وخت کې چې کوم تعلیمي ادارې نو د هغې نه به کم نه وي په سہولیاتو کې. صحیح. دا راته ووایي چې زمونږ ګورنمنټ ته څه پیغام ورکوئ، یا مطلب ستاسو په دې باندې نظر سره د دې د انتظامي، د دې د سیکورټي، د دې د خیال ساتلو په حواله هم را سره څه ناڅه ووایي؟ یاره جی د سیکورټي حوالې سره خو ډېر زیات ښه دی، ځکه چې په چغونډ چیک اینډ بیلنس د دې روان دی. بلکې بله خبره به زه دا وکړم چې د ټوریزم ډپارټمنټ هم د دې نه ډېر غټ ارننګ کېږي. زموږ کې به ګورنمنټ ته د دې نه ځکه ډېر ارننګ کېږي. د دې نه مخکې ما تاسو ته ویل چې دلته کې به د بد مت پیروکاران راځي، او د لږ نو بلکې د یو وخت په شکل کې به راځي. او زه یم چې هر ورځ نه نو دویم ورځ پس خامخا راځي او دلته کې خپل هغه رسم ادا کړي، ځکه چې د هغوی چونکې د هغوی مذهب دی نو د هغوی رسم ادا کړي، او بیا دلته کې دا ځایونه وزټ هم کی. ډیره مننه فیصل زاده صاحب. ګرانو کتونکو، موږ سره اوسه دلته بل هم زموږ یو ملګری دی، هغې سره هم ستاسو ملاقات کوو. ګرانو کتونکو، را سره بل هم د مردان د میډیا یو چابک غړی، یو فریلانسر نیاز محمد صاحب ما سره حاضر دی. نیاز ګل بھائی، ستاسو د وخت مننه کوو. څه ګڼئ چې تخبای ته تخبای ولې ویل کېږي؟ لومبی را سره جدي کې لږ ونته اخوا ورشئ او مزید تفصیل موږ سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مننه ابوبکر چې موږ ته تاسو موقع راکړله. زه به تاسو ته دومره ووایم دلته، چونکې تخبای ته تخبای ځکه ویلی شي چې دا مخکې تختې بای و، د هغې نه پس چې کوم دی بیا د دې دا نوم چې کوم دی دا وران کړی شو. د دې چې کوم متعلقه خلک و هغه دې ته تخته بای ویله. تاسو ته که زه لږ په تاریخ کې لاړ شم، نو دا د صوبې دویم غټ ښار مردان چې ورته ویلی شي، د هغې نه 15 کیلومیټر په فاصله باندې دی. ګنداره تهذیب هغه آثار دلته اوس هم موجود دي. صحیح. دې ته ورلد هیریټیج سایټ چې کوم دی هم دې ته خصه د هغې جوړه شوې ده. دې ته د مخکې چې کوم ګنداره تهذیب هغه بد متو دا د هغې یونیورسټي دې ته ویلی کېږي. دا د سطح زمین چې کوم دی 1500 فوټه په بلندۍ باندې ده، په تهبې کې پرته ده. دې ته چې کله ته راخېجې را انټر کېږي نو دې ته 282 سیړۍ دي، ته هغه 282 سیړو باندې آپ ہوتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے. ګنداره تهذیب دا ډېر قدیم، مطلب قدیم کنډرات دي، او دې ته چې کوم دی سیاح ډېر په ګڼ تعداد سره د مختلف ممالکو نه راځي. صحیح. د دې تقریبا تاریخ چې کوم دی هغه 2000 کاله چې کوم دی ازوړ دی. تختبای تاریخ چې کوم دی دا یو زنده دی، مطلب دلته چې کوم دی بیرونی ممالکو نه خلک ډېر په ګڼ تعداد سره دلته راځي. د دې مختلف چې کوم دی ویزټ کې د دې سایټس مخپله نن راغلي یو دلته، مطلب ډېر د انجوایمنټ ځای دی. وګرځېدو، هغه زوړ تاریخ موږ ته مطلب مخې ته شو. صحیح. نیاز ګل صاحب، دا راته ووایي چې د مستقبل تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا زموږ موجوده حکومت یا زموږ چې څومره ادارې دي هغه به دې له د ډیولپمنټ په شکل کې یا نور ترقیاتي په شکل کې به دې له چې کم څیز د دې په کار دی هغه به له ورکړي؟
تاسو ډېر ښایسته سوال وکړو چونکې دلته مخکې موږ یو پیره راغلي وو پېښور پرس کلب نه کسان راغلي وو مردان پرس کلب نه مختلف صحافیان راغلي وو په هغې کې موږ هم راغلي وو دلته موږ وزټ کوو هغه ټیم باندې نو دلته چې کوم دی د ریپیرنګ دپاره مختلف ممالک نه فنډز راغلي وو ځکه چې دا د هغې یو تاریخي ځای دی دلته ریپیرنګ سټارټ وو چونکې دا ځای چې کوم دی بارانونه دي دلته بارانونه کېږي دا ځای چې کوم دی خسته کېږي د هغې سره په دې باندې لکه مختلف قسم حالات راتلی شي نو دې ته حکومت ډېر ښه نظر ورکوي بلکې چیکن بیلنس به اوس ډېر زیات مضبوط شوی دی مخکې به چې موږ کله راتلو نو دونه چیکن بیلنس نه و پولیس چې کوم اهلکار هغه ځای په ځای باندې تعینات شوي دي مخکې که سره واقع داسې شي نو د هغې په وجه باندې نن سبا چې کوم حالات دي ډېر په کنټرول کې دي ورلډ هیریټیج سایټ دې ته ویلی شوی دی لکه دا د بدھ مت یو ډېر غټ آثار دي دلته په دې وجه باندې دلته حکومت دلته ډېر فوکس ورکوي اوس چې موږ راتلو ریسنټ اوس موږ راتلو نو موږ تقریبا ډایرکټریټ پېښور پورې دی پرمیشن واخیسته هغې موږ ته به اجازتنامه راکړله هغې نه پس موږ راانټر شو دلته چې کله راځي نو مطلب ته به یو د سیاح په نظر باندې راځي نه چې ته دلته بل څه کار وکړي ډېره مننه